मुल्क द नूर बरखो परंग द स्वात मदन की हम द नबी आखिरुल ज़मान रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द जश्न विलादत रज़ मज़हबी जोश और खरूज सलामान ज़िले शवे आशिक़ानी रसूल जलूस द मुफ्ती तारिक अमीन प मशरे की शवे तफसील बगूर द स्वात मदियन्ना द खान अकबर पदी रिपोर्ट की आशिक़ान रसूल यो लुए जलूस چې کوم دی هغه د سوات مدین په سیمه باندې د مفتیانو صاحبانو علما کرامو د ژوند د هرې شعبې سره تعلق لرونکو په مشرۍ کې راوتلی او دوی وایي چې مونږ د سردار دو جهان سره خپل د مینې اظهار کوو د دوی مخونه چې نن کوم دي هغه داسې ښکاري چې د خوشحالو او د اخترونو یو لویه ورځ چې کوم د هغه نن جوړه ده ټول امت مسلمه ته عید میلاد النبی ډېر ډېر مبارک شي. صاحب نن داسې صاحب دنیا ته راتګ ورځ دی چې خلکو به خپلې لوڼه ژوندۍ ښخولې خلکو به خپلې لوڼه ژوندۍ ښخولې او شراب زنا هر قسمه ګناه چې دی په معاشره کې عامه وه تر دې پورې چې د الله په کور خانه کعبه کې 360 بوتان پراته وو خو چې محبوب دنیا ته راغی نو د الله رب کریم د محبوب دنیا ته راتګ په صدقې باندې د الله دا توره کعبه چې د خانه کعبه هم الله ته په شکرانه کې په سجدې شوه چې داسې محبوب دنیا ته تشریف راوړو چې ما بل بوتانو نه پاک کوي هر کال تا عاشقان مصطفی عاشقان رسول مونږ سره شرکت کوي تاسو ګورئ په زرګونو حساب سره راغلي دي دا ټول دنیا ته یو پیغام ورکوي چې ای خلکو محبوب سره محبت وکړئ که صورت د محمد نوې پیدا کړې به رب نے میرا دنیا اور فرمائی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے. الحمدلله آقای نامدار صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته تشاور کړ هغه نه مخکې کوم جهالت او هغه ستاسو په مخ تاسو کتابونه ویل دي علماء کرام هم اوریدل دي پر محبوب علیه الصلاۃ والسلام کله تشریح اوري کړو دنیا روښانه شو دلالت ختم شو اندرانه ختم شو روشي شو. علما کرامو یو لوی پیغام د پیغمبر اسلام امتیانو لورکاو د هغې بنا ده چې موږ په دې ورځ باندې عهد کوو چې سرور کائنات حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه د تیارو وخت چې کوم دی هغه ختم کړی دی چې خلکو به خپلې ماشومان ژوندی راغستي او هغه به یې ښخولې. نن موږ په دې ورځ ډېر زیات خوشحاله یو پیغام ورکوو چې یاره دا ورځ مانځئ او دا خوشحالۍ چې کوم دي دا د یو بل سره شیر کوئ.